بعضې خلک راشي که نه وایي ماله فال وګوره بعضې خلک راشي د کور نه ووتم یاره چې څنګه په دروازه کې وتمه جو پیزار الټه پروت و زما ذهن ته راله چې کار به مې نن الټی پلانکۍ ښځه زمونږ کور ته راغله جو بس یاره حالات خراب شو دي په یو بل پسې نښتي یاره دا پلانکۍ کار چې مې شروع کړی دی نو سر تندی مې نه لګي پلانکۍ ګاډی چې مې اغوستی دی یاره بالکل ښه ورځ نشته دی دې کور ته چې راغلی یم او کډه مې را منتقل کړله دې ته نو په دې کور کې مې ښه د ورځ ونه لیدله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو خبرو نفي کوي چې د دې خبرو د سرې نه څه حیثیت نشته دی چې کله یو انسان ولا یتطیرون دا بدپالۍ نه نیسي او یو کار کوي نو دی به جنت ته بی حساب بی کتاب داخلیږي هغه یو کار کم دی وعلى ربهم يتوکلون چې کوم یو انسان په خپل رب باندې توکل ساتي دا انسان به بی حساب بی کتاب جنت ته داخلي چې کله مونږ خپل ژوند د داسې طریقو موافق جوړ کړو مونږ ته الله سبحانه وتعالی لارې برابر انسان هر څومره په مصیبت کې شي په تکلیف کې شي دته سختۍ ورسیږي دته په مختلفه قسمه مصیبتونو کې د اخته شي امتحانات د تراشي خود د یو اسره موجود ده هغه اسره د الله سبحانه وتعالی ذات چې کله د په مصیبت کې شنو ده بل هیڅ طرف ته به رجوع نه کوي بلکې د الله سبحانه وتعالی ذات په مخې ته کوي په هغه باندې به بروسه کوي قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی د دې توکل په باره کې او د الله سبحانه وتعالی په ذات باندې د یقین په باره کې ډېر آیات مبارکه نازل کړي الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي چې اے پیغمبره ته ما په خپل رحمت سره د خلکو ته نرم کړي ته خوږې خبرې کې پستې خبرې کې تا ته د خلک تکلیف در رسي خو ته زما په ذات باندې اعتماد کې او ته د دې خلکو سره ډیر د نرمۍ نه کار اخلي کچری ته سخت وې ستا طبیعت او مزاج هغه دروند وې نو بیا به دا معامله داسې نه وه دا څومره خلک چې ګیر چاپېره ستا سره دي دا ټول خلک به ستا نه تښتېدل وې یو طرف ته او بل طرف ته به دا تلي وې ستا مجمع به دومره اوچته شوې دومره ډکه شوې او ګڼه شوې نه وې لهذا ته دا خپل کار جاري ساته او په الله باندې توکل کوا او کوم یو کس چې په الله توکل کوي ومن يتوکل على الله فهو حسبه کوم سړی چې د الله په ذات باندې توکل کوي نو دا سړی الله سبحانه وتعالی د لپاره کافي توکل څه ته وایي موږ توکل ډېر یادو کنه پښتانه وایي په الله مې توکل نو دا توکل دا څه ته ویل کېږي توکل د دینم نه دی چې ما او تا یو کار کوو د هغې دپاره زموږ سره څه اسباب نشته دی او مونږ وایو چې بس په الله مې توکل دی ورځو به پې داسې نه ده بلکې د یو کار دپاره به اول ته اسباب برابر کړي چې کله دې هغه اسباب برابر کړه نو په اسبابو به یقین نه ساتي د الله سبحانه وتعالی په ذات به یقین وساتي او بیا به په هغه کار باندې شروع واچي دا د توکل مفهوم دی دا د توکل معنا ده په دنیا کې د ټولو نه لوی څیز د مسلمان سره چې ورسره دی یاد ساته ګوره هغه توکل دی په الله اعتماد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الثقة کنزی اعتماد او توکل دا زما خزانه ده د يهوديانو دا عقیده ده چې په چا باندې به اعتماد نه کوي او زموږ د مسلمانانو دا عقیده ده چې د اعتماد نه بغیر د مسلمان چاره نشته ده يهوديان چې کله یو معامله کوي او خپل زوی په هغه باندې اعتماد ختمي چې ته بچا اعتماد نه کوي نو د هغې لپاره مختلف قسمه ټریننګونه هغه ورکوي یو ټریننګ په هغې کې دی چې کله د یهودیانو د بچیان داسې عمر ته ورسیږي نو هغې وي داسې کوټې ته چت ته وخیږي لاندې ورته پومونه خواره کړي او پلار یې ورته ودرېږي او د خپل زوی ته اواز کوي چې راودانګه زه به دې په دې غېږه کې راټینګ کړم
نو دا ماشوم چې څنګه راټوب کی نو هغه خپل پلار هغه ته لاس لري کې او دا ماشوم د ځمکې لراشي د دقیق ټیم نه بعد دی ماشوم ته دا سبق خی چې ګوره یاد ساته زه ستا پلار یم خو د هغې باوجود تا ته ما ویلي چې زه به دې په غېږه کې راټینګوم بیا مې هم راټینګ نه کړې لاندې ځمکې ته گزار شو لهذا چې ستا په ما باندې اعتماد دغه دی پاتې نه شو نو په دنیا کې به په هیڅ چا باندې اعتماد نه کړي او مسلمان اولنی څیز چې د مسلمان سره ورسره دی د آه او د زارۍ د فریاد او د فریاد رسۍ ځای هغه د الله سبحانه وتعالی ذات دی په هر وخت کې الله ته زاری کوي الله ته به آواز کوي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورو یقین وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی هغه ټول په توکل باندې بنا د الله سبحانه وتعالی په ذات باندې په یقین باندې بنا دا مسلم شریف روایت ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي یو ورځ رسول الله مبارک په مجلس کې ناسو صحابه کرام ډیر شي تشریف فرماو رسول الله مبارک د مجلس نه پاسې دا ولاړ نو زه په شاته ورلم ما چې رسول الله مبارک څه کوي چرته لاړ که څه ضرورتي سہاجتي چې زه ورله پورا کم نو زه په شاته لاړم رسول الله مبارک یو باغ ته ورننه وته دې چاپیره وګرځېدم چې د باغ بس دروازې په یو دروازه باندې به زه د رسول الله مبارک خواته ورشم خو د باغ دروازه نه وه یو سوری راته ښکاره شو چې اوبه پکې دننه ورغلې وې نو ځان مې د لومبړو په شان راغونډ کړ او په دقه سوري کې دننه رسول الله مبارک پسې ورننوتم چې په رسول الله مبارک پسې ورننوتم نو رسول الله مبارک زه ولیدم چې دی راغی ما ویل چې د الله رسوله هلته خلک ستاسو انتظار کوي تاسو یې کتل چې چېرته به راغلی څه ضرورت او حاجت به زه پسې د دې دپاره رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې ابو هريره زما د پیزار واخله او زه بهر ته او چې څوک دې مخې له راځي او هغه د دې خبرې ګواهي کوي الله اله الا الله مستيقنا بها قلبه د دې خبرې ګواهي کوي چې د معبود صرف الله تعالی دی او په دې خبره باندې د هغه زړه مضبوطي په یقین سره دا خبره کوي په توکل سره دا خبره کوي فبشره بالجنه نو ابو هريره نور تاسو مکوا خو چې په یقین سره لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دا فبشره بالجنه نو هغه ته د جنت زیری ورک د دې حدیث خلاصه او مطلب دا دی چې ګوره لا اله الا الله وې نو هم به ګوره په یقین باندې وي په توکل باندې به وي د الله په ذات باندې به یقین وي که چېرې د الله تعالی په ذات یقین نو او لا اله الا الله دی صرف په جبه باندې ویلا نو ګوره دا بیا تعالی څه فائدہ نه درکوي د ایمان سره د زړه تصدیق ګوره دا یاد ساته دا لازمي جز دی توکل په الله سبحانه وتعالی باندې دا یو لازمی کار دی تر څو پورې چې توکل انسان ته نه حاصل شوی دا انسان کامیابی نشي موندلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله په ذات باندې څومره توکل چې هر یو کار به کاو اسباب به مهیا کړو په الله باندې به توکل وکړو مسند احمد روایت امام حاکم رحمت الله علیه مستدرک علی الصحیحین کې هم دا روایت راوړل په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه خندق موقع او هغه کند ایستل کې دا صحابه کرام لګیا دي یو کانه په راغه او ډیر زیات سخت نه چاوده رسول الله مبارک ته صحابه کرامو شکایت وکړه چې د الله رسول دا کانه له او چوینه رسول الله مبارک کوداله په خپل راواغسته او په مبارک لاسونو باندې گزارې وکړه په کانی باندې چې کوم گزار وکنو هغه کانه وچاو د ریزه لاړ او یو شغلتی اوچته شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایي چې بده شغله کې ماته د شام محلات او د هغه چابیان ښکارا شو چې الله تعالی به مولا د شام محلات او د هغه چابیان په لاس راکړي بل گزارې وکړو او یو شغله اوچته شو کانه وچاو ده
رسول الله مبارک ارشاد او فرمایا په دې دویمه شغله کې ما ته د فارس محلات د هغې بلډینګونه او د هغې چابیان ښکاره شو. دریم گزارې وکړو کاڼی وچاوده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا په دې دریم پړق کې په دې شغله کې ما ته د یمن د خزانو چابیانې دا ښکاره شو او ما ته راکړی شو. نو صحابه کرامو ته به دغه خلکو خبرې کولې چې ګوره ستاسو پیغمبر څومره لرې لرې خبرې کوي، چرته روم او فارس او شام، چرته یمن او د هغې خزانې، او ستاسو پیغمبر په خېټه پسې کاڼي تړلي دي، د لوږې د وجې نه چې کوم دی نو ګرځېدی نه شي، کاڼي تړي، او خوبونه چې کوم دی نو د یمن او د فارس او د شام د چابیانو د محلات وي. خو د الله سبحانه وتعالی د نوم نظار شمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره توکل په الله تعالی باندې و چې په دغه خبره مضبوط ولاړو. څه وخت نو تیر شوی چې الله سبحانه وتعالی دومره فراواني راوسته. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور بیا دا دور تیرېده، داسې دور راغی چې په دغه ټوله خطه باندې د مسلمانانو حکومت قائم شو. دا د څه د وجې نه؟ دا د دې د وجې نه چې الله سبحانه وتعالی په ذات باندې دغه اصحابو رسول الله مبارک توکل کړی و، یقین پې ساتلی و. او چې څنګه د الله سبحانه وتعالی په ذات باندې یقین وساته، الله تعالی به ورسره اقصې معامله کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده د ګمان موافق د انسان سره معامله کوم چې د الله نه د خپل ذات په باره کې ښه خیالات وساتل، ښه ګمانونه او یقینونه دې وساتل، نو الله به ورسره هغه معامله کوي. خو که بد ګمانونه دې وساتل، الله تعالی وایي دا بنده په ما باندې داسې یقین ساتي چې زه به اوس هم دقسې معامله کوم. زمونږ اکابر مشران تیر شوي دي، د صحابه کرامو دور راواخله. د حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه متعلق دا صحابي دی. دی وایي زه په یو کشتۍ کې روان وم، دا کشتۍ سمندر ته ور چې منځ ته لاړه، نو دا کشتۍ تختې چې کوم دی نو دا جدا شو. په یو تخته باندې زه پاتې شوم او دا تخته روانه وه روانه وه، یو جزیرې ته ورسېده. زه پې ناست وم. دې جزیرې ته چې ورننوته نو څه ګورم چې دا جزیره یو ځنګل، ځناور دي پکې، شرمخان دي پکې، انسان ماتونکي ځناور چې څنګه ما د کشتۍ نه خپه کېښوده لاندې، یو زمری ماته ولاړ دی، خوله یې وازه کړل د دې دپاره راغی چې زه به دا وخورم. خو چې څنګه څه ور مخامخ شومه، نو ګوره دا صحابه کرامو د الله په ذات څنګه یقین دی چې څنګه زه ور مخامخ شومه، نو ما زمري ته آواز وکړ چې یا ابا الحارث، ای ابو حارثه. ابو حارث دا د زمري کنیت دی. یا ابا الحارث انا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای زمریا زه د الله د رسول محمد رسول الله ګوره ملګری یم. فطأطأ رأسه، چې څنګه دا خبره واورېده نو د زمري خپل سر ښکته کړ. زمري خپل سر ښکته کړ او ما ته یې لکۍ وهل شروع کړه. مطلب یې دا و چې په ما پسې راځه، زه به د زمري پسې ور روان یم، زمري پسې ور روان یم حتی تر دې پورې چې په ګرانو لارو باندې زه وویستم او د هغه ځنګل هغه سر ته یې وویستم چې کله زه د زمرو او د دې درندګانو نه په امن کې شوم، نو زمري ما ته یو آواز وکړ او په دې آواز باندې داسې ما محسوسوله چې دا زمری وایي چې د ګرانو ځایونو نه مې راوویستلې، اوس زه ته د پیغمبر ملګری، تا ته زه الوداع وایم، سلام تا ته وایم، اوس زه په خپله مخه باندې چې چېرته ځې هلته کې لاړ. دا د الله په ذات باندې د دغې صحابه کرامو یقین. ابن یسیر جزری رحمت الله علیه الکامل فی التاریخ کې واقع ذکر کړی ده. یو صحابي دی حضرت عقبه رضی الله تعالی، عقبه بن نافع رضی الله تعالی، دی وایي مونږ د
بربر قوم سره د جهاد د پاره ووتو چې کله د جهاد د پاره ووتو نو په لاره کې یو ځنګل راغی او په دغه ځنګل کې ډیر زیات زمری دي درندگان دي دا کوم ملګری او کوم لښکر چې د سره دی ما ته وی چې دلته خو زمری دي دلته خو درندگان دي خوراک بکای او اسنه چې ملګری نه خراب کی اوس بس چل کو ته زمون امیر هغه ورته وای اصبر صبر وکا د تاسو لا ترتیب جوړوم په دغه ځنګل کې یو غونډۍ وکړه او د غونډۍ ته د عقبه بن نافع رضی الله تعالی عنہ وخته او आवाज کوي یا ایتها الحیات والسباع ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارحلوا عنا فمن وجدناه بعد ذلك قتلناه دی خلق دی زناور ته اعلان وکړ په ځنګل کې خلق ته اعلان نه کوي زناور ته اعلان وکړ یا ایتها الحیات والسباع اے مارانو اجدهاګانو او درندگانو ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری وګوره ارحلوا عنا دې ځنګل نظر تر زره وځي فإنا قد وجدناه بعد ذلك کچره په دې ځنګل کې د دې اعلان نه بعد یو درنده مخکاره شو قتلناه هغه به ګوره مونږ وجنو او دا هغه ځینو په خپل غاړه باندې دا اعلان چې وکړو دا زناور وسره روان دي زمری په خپل خوله کې خپل بچی نیولې دی ور په مخه دی ماران خپل بچی نیول دی ور په مخه دی دغه بربر قوم چې کله دا حالت ولید چیرې دا خو دې مخلوق راغلی دی چې اعلان زناور ته وکړو زناور روان دي یریږي تی نو د دې سره جنگ کول چې کوم دی نو اسې کار دی بیکاره کار دی ټول بربر قوم راغی چې کوم په موقع باندې موجود صحابه کرامو ته پکوندو شو او صحابه کرامو ته وای مونږ ته کلمه وای تاسو چې د کوم پیغمبر ملګری یې اق پیغمبر په لمن کې مونږ ځان پټو ټول ایمان نه وای دا ولې نن زموږ یقین صرف د خلی پورې جوړي الله شته خدای یقین زموږ د سینې تر دې کوښ شوی دا یقین زموږ په دې زړه باندې نه دی راسخ شوی کاش چې دغه صحابه کرامو غونته کې چې کوم یقین ابو ساتلو د الله سبحانه و تعالی په ذات باندې د هغه صحیح زموږ د سینو ته کوزش زموږ په دې زړه کې را مضبوطه شي موږ ته د دنیا یو طاقت ګورې سن شي نن چې څومره مصیبتونه راځي څومره مشکلات راځي څومره مصائب راځي د الله د ذات نه زموږ توجه دا بل طرف ته په روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې او یا زره کسان به حساب به کتاب جنت ته داخله اساس خوخه ده کنه چې به یو زره کسانو کې موږ راشو خوخه هر چا خوخه اوس دغه کم کسان لا يرقون ولا يسترقون ولا يكوون دا هغه کسان دي چې دیو کوډو منترو ته توجه نه ورکړي نو الله په ذات باندې یقین ساتي مرض الله راوسته ده الله به خکې زول په یو هندو په سلال شمه ما ته ګوره کسان معلوم چې مصیبت پر راځي نو د خپل مشکل د پاره په انګانو پسې هم ګرځي دا الله په ذات توکل نه دی د الله کلام ته توجه کې ولا يكون او دا خلق هغه خلق ته چې هغه داغ نه کوي په خوانه زمانہ کې به چې یو مرض به بچا راغی مثلا په خپل به دړ لاغې نو د دې لپاره خاص داغ به ورکاو او عقیده به خلکو دا ساتله چې د داغ د وجه نه زما دا مرض خشو حالانکه مرض خصوص خکې
الله خکای ولا يتطيرون او دغه خلق بدپالی نه نسی په پال باندې یقین نه ساتي بعض خلک راشي کنه وای مال پالو ګوره بعض خلک راشي د کور نه وته ما یاره چې څنګه په دروازه کې وته ما جو پیزار الټا پروتو زما زین تراله چې کار به منن الټای لان کوي خزه زمون کور تراغله جو بس یاره حالات خراب شو دي په یو بل پسین ختی یره دا پلان کې کار چې می شروع کړی دی سر تاندې مینه لګي لان کې گاډه چې می اغسته ده یاره بالکل خورز نشته ده دې کور ته چې راغلی ما او کډه مې را منتقل کړل دیتا نو په دې کور کې مې خاده ورځ ونه لیدله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټول خبرو نفي کوي چې د دې خبرو د سره نه حیثیت نشته چې کله یو انسان ولا يتطيرون دا بدپالی نه نسی او یو کار کوي نو دی به جنت ته بی حساب بی کتاب داخلیږي هغه یو کار کم دی وعلى ربهم يتوکلون چې کوم یو انسان په خپل رب باندې توکل ساتي دا انسان به بی حساب بی کتاب جنت ته داخلي چې کله مونږه خپل ژوند د داسې طریقو موافق جوړ کوو مونږ ته الله سبحانه وتعالی لارې برابر حضرت امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کی د حضرت ذنون مصری رحمت الله علیه متعلق یو تذکرہ کړی ده ذنون مصری رحمت الله علیه وایي زه د دریای نیل غاړې ته ناست یم او خپلې کپړې مینځلې کپړې مینځلې څه ګورم چې یو شمشتۍ راله او د ځنګل د طرف نه یو غټ لړم را روان دی دا شمشتۍ ورته خوره شوه او دا لړم پرې د پاسه کېناست د شمشتۍ باندې لړم کېناست او دا شمشتۍ روانه شوه एकदम حیران شوم چې دا څنګه اتفاق دی شمشتۍ او د لړم په منځ کې خو جګړه ده څنګه د یو بل سره متفق شو یوې سواري شوه او بلې سورلي شوه او هغه پکې چې کوم دی نو روان دي دا روان دي ما کښتۍ ونیسله او زه پسې هم ورو ور روان شوم چې دا چېرته ځي روان دې حد ته ورسېده دا شمشتۍ چې یو کس دی د سمندر په غاړه باندې پروت دی اوده دی او مار را روان دی تک تور مار دی او قریبه ده چې دا سړی دغه مار وچیچي دا شمشتۍ تیزه شوه او دا کم لړم چې پې سوار دی دا تې کوز شو او فورا ورغی دی مار دی سر لی ټک ورکړ او ایسته یې دغلته کې چې کوم دی نو ډېر ختم یې او دا جوان چې کوم دی نو بېغمه اوده دی ذنون مصری رحمت الله علیه وایي زه حیران شوم چې دا څه معامله وه فکر او سوچ مې دا وکړ چې دا نوجوان چرته د الله لوی ولی دی سړی مې راپاسه و چې الله بنده تا ته د الله دومره توجه ده قریبه و چې اوس ستا جان قربان شوی وی پاسېده دې ځای نه هغه رب ته سجده وکړه نوجوان پاسېده او د الله په درګاه کې چې کوم دی نو سر به سجود شي دا د الله په ذات باندې چې څوک توکل وکړي الله سبحانه وتعالی د هغه معاملات بابره د هغه معاملات سر ته رسوي د ذرې برابر په هغې کې چې کوم دی نو الله سبحانه وتعالی هغه خرابی نه راوړي زمونږ توکل نشته دی بالکل توکل نشته دی صرف په خولې باندې خبرې زمونږ دومره ایمانونه کمزوري شوي دي دومره ایمانونه دا ډېر د درد نه دا خبره زه کوم مونږ ټوله ورځ چې سحر پاسو زمونږ په دنیا کې څوک مشري سري بوسي افسري هغه ته مونږ ټوله ورځ زمونږ په سر او په جیب تېره شي په کې تېره شي کاش که دغه ورځ زمونږ د الله په در کې د الله په جناب کې تېرېدی مونږ به څومره ښه وی زمونږ سره د الله معامله څومره بهترینه وی مونږ اور ټیم لګو دومره کار مې وکړ او دومره به اوس اور ټیم لګوم کاش که چېرې دغه اور ټیم ما په دې جومات کې هم چېرته یو ورځ لګولی وی نو څومره به ښه چېرته تصور دا شوی دی چې زه خو پنځه وخته مونځ له راځم چلو په یو مونځ باندې پنځه منټه نه لګي راشه نن اور ټیم لګوم د الله دپاره نن یو نیمه ګنټه زه د الله په در کې کښېنم چې الله مې یقین مضبوط کړي زه د الله په ذات باندې توکل پریکټس کوم زمونږ معامله خو دا ده پنځه منټه په جومات کې کښېنو اوې سنتو ته هم نه یو جوړ ګول
دلته کې د جمعې څومره مبارکه ورځي په دغه ځای کې غراره جوړ شي ټول خلک بار ته وځي او دا ما ته پته ده چې څوک سنت نه کوي که دا سړی زه ورځ به دې ګیټ کې ولاړ نو هلکانو نه مې تپوس کا ولې چېرته ځي زه یې بره کوم دا یې نه کوي د قیامت په ورځ تاسو ماته ووایئ د قیامت په ورځ چې د رسول الله مبارک مخې ته شو مونږه او زه ورته وایم چې زه ستا امتي یم زه ستا څه یم امتي یم او ما ته وایي چې ښه تا خو په ما باندې سم ځان قربان کړی دی چې د جمعې ورځ شو او زما د سنتو خبره وراله نو ته به بره دوکان ته وختې ته نن زمانه د ما د شفاعت کبرا تمه کې نن زمانه د حوض کوثر د اوبو د اخیستلو طلب کې ستا دپاره خو ما خپلې وینې تویې کړي دي تا زما سنت او زما طریقه نه شو اپناوالی نن چې ما ته افسر اواز کوي نو زه په منډه باندې د هغه خوا ته ځم که یو سیکنډ لیټ شومه هسې نه نوکري راله ختمه کړي نن د الله د طرف نه دلته آواز وشي الله اکبر حي علی الصلاة حي علی الفلاح زما دومره طاقت نه وي چې زه دې لاندې جومات ته راکوز شم ای نوجوانه ته خو د دین سرمایه یې ستا په ملا خو ډېر کارونه پراته دي ته خو به جهاد نه ځې ته خو به د دین د سربلندۍ دپاره خپل سر شیندې او بیا چې 15 منټه دلته ودرېږي نو ته بیا 15 منټه سنت نه نشي ورکولی صحابه کرامو خو په سنتو باندې خپل سرونه شیندل